الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ليس البر أن تولوا وجوهكم دریم ایسا د سورت شروع وا اوله ایسا کې اثبات د توحید دویمه ایسا کې اثبات د رسالت او دریمه ایسا کې بیان د الجهاد فی سبیل الله مجاهد د ټریننګ له صفات ذکر کول دویم نمبر د ملک د سمیدو د پاره قوانین اربعه څلور قوانین چې پاغي سره په ملک برابرېږي یو قانون قصاص من الظالم د ظالم نه بدلا غسل د ظالم نه قصاص غسل دویم قانون تقسیم الاموال بالقانون الشرعي مال د الله درالې غلې شوی قانون مطابق تقسیمول مال د قران کریم د قانون مطابق تقسیمول دریم قانون چې هغه سره ملک برابرېږي الصوم روزه ما اوس د جمعې بیان کیوي چې روزه سره نفس د سختي از تکلیف د اوچتولو قابل شي چې روزه نه سړی کې د برداشت ماده نه روزه چې نه نو سړی کې د تندې او د سختي د وړو ماده پکې نه روزه چې نه نشي نو د بل د لوګي به تاسو احساس پیدا شي چې روزه نه نشي نو هغه کې به اتفاق سره شي اتحاد به پکې سره شي د دیو جنا روزه د دې خبرې نوم دی چې تا کې به دا ټول اوصاف پیدا شي الصوم لارتباط النفس روزه کې څنګه چې جماعت هغه کې اتفاق او اتحاد وي نو برابرۍ روزه د اتفاقیات او دعوت ورکوي ټول خوراک څه شي نه خوري او چې کله ما خام شي نو خوراک وکړي اشاره دې طرف ته کوي چې اتفاق ځان کې پیدا کا مسلمان ته وي دویم دا چې پردې مال مخوره څنګه چې ځان د خپل مال او د حلال مال نه بچکای نو دغه شانتي د حرام مال نه هم ځان وساته دا حرام مال چې دی دا د ځان د پاره دغه شانې د بدلون یو سبب وګرځوه روزه کې اصل کې قران کریم چې کله یو مضمون راوخلي نو په هغه مضمون کې ټولې مسلې بیانې برابر کړه نو اصل کې د رمضان المبارک ټولې مسلې بیانې یو مسله دا ده سړی بیمار شو روزه نشي نیوي نو ته روزه یو خوړه نو فائدتم من ایام اخر نو شمار دې د روزو نورو
دا شانته سړی په سفر دی نو د هغه دپاره شمار دی د ورځو نورو د دې نه علاوه یو سړی داسې دی چې هغه طاقت د روژې نه لري مرض دایمي دی همیشه بیمار دی د شوګر بیمار دی دا شانته نور څه مسله ده ورته روژه نشي نیوی د هغې څه حکم دی د هغې حکم د شرع په لحاظ سره دا دی فدیتون طعام مسکین فدیتون طعام مسکین فدیه ده خوراک د مسکین مسکین یتیم هغه به یو خوراک ورکوي فدیتون طعام مسکین یو سړی عام بیمار دی هغه به فدیه نه ورکوي یا داسې دی چې د روژې توان طاقت شته هغه هم فدیه نه ورکوي هغه روژه نیسي یا داسې بیمار دی ته به دا نور څه مسله ده دی وایي یاره زه فدیه ورکوم نه دی به فدیه نه ورکوي مرض دایم تینا مراد دی همیشه دپاره بیمار دی دویم شیخ فانی هغه سړی چې هغه بوډا دی بیا دوباره د ښه کېدو امید یې نشته اوس د هغه د طرف نه د هغه کور والا د هغه خپلوان یا د هغه روپۍ هغې ته دې فدیه ورکوي کوم سړی چې کومه بیمارۍ کې وفات شو کوم سړی چې کومه بیمارۍ کې وفات شو بیمار و په هغه بیمارۍ کې لاړ نو د هغه د منځونو او د دې څیزونو فدیه نشته مسافر په سفر کې و دقه سفر کې وفات شو د هغې فدیه نشته فدیه به چاله ورکوي مسکین له به ورکوي د ورځې یوه فدیه ده منځ کې نس نشتی د منځ قیاس کې عالمان په روژه باندې روژه کې فدیه ورکړله نو مانځه کې به څه ورکوي فدیه به ورکوي ځکه دواړه عبادت بدنیه دي دواړه عبادت بدنیه دي نو د دې وجې نه چې یو کې فدیه ورکړه نو بل کې هم څه ورکوي فدیه به ورکوي ډېر خلک داسې چې هسې په ورته رسته روپۍ ولګوي د مریض نه دا تپوس نه کوي ستا نه روژه خوړلې دی او که نه روژې خو در نه دی پاتې یا دا شانته مونځ نه خو نه دی پاتې نو چې پاتې دی په کارداره چې د هغې څه ورکړي فدیه ورکړي که نه یې ترې نه پاتې نو بیا نفلي څیزونو کې ورکه صدقات ورکه پیسې ورکه یا ایها الذین آمنوا ایماندارو کتب علیکم الصیام فرض شو ده په تاسو باندې روژه کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې فرض شو ده په هغه کسانو من قبلکم چې مخکې ستاسو نه دي لعلکم تتقون شاید چې تاسو تقوا دار شئ ګوره دا من قبل کومې چې وي دي کې اشاره څه طرف ته تاسو باندې فرض شو ده ستاسو نه مخکې مسله دا ده کله چې مصیبت عام شي تکلیف عام شي نو بیا سړي ته هغه تکلیف نه ښکاري لکه اوس بیمار دی یو سړی او د هغې نه علاوه بل یو سړی هم داسې دی چې هغه بیمار دی لکه مثلا باران نه ورېږي دا په ټولو باندې تکلیف دی خو چې کله ټولو ته تکلیف وي نو بیا څه مسله نه هر هغه مصیبت چې هغه کله عام شي په ټولو خلکو وي نو سړی بیا د هغې برداشت کوي کله چې مصیبت یوازې نو سړي ته صحیح سخت دی دې کې اشاره دې طرف ته کوي چې دا روژه یوازې په تاسو نه ده دا مخکنو خلکو باندې هم وه نو کله چې خبره عامه شي نو بیا ورته خبره صحیح مشکلاتو ته اسان شي کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم
لعلکم تتقون خامخا چې تاسو تقوا دار شئ ویریږئ د الله نه ایاما معدودات یو څو ورځې د شمار دي ایاما معدودات ګورئ حدیث پاک کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک اشاره کړو داسې چې دا ورځې به یا به دیر شي نو یا به یو کم دیر شي داسې نه ده چې دا روژې به سوی دا به پوره دېرش نه شي نه میاشتې ویلي نو د حضرت نه تپوس وشو میاشت به څومره نو داسې اشاره یې وکړه داسې یې وکړه بیا یوه یې کمه کړه داسې به هم راځي په قمري حساب سره زیاتې میاشتې د یو کم دېرشو راځي زیاتې میاشتې د یو کم دېرشو راځي نو دې کې داسې څه مسله نه وي یار سړی زبرګان دي زبرګان وایي یاره موږ یو روژه وخوړه موږ روژه وخوړه نو دا ځان له قصه ده مه وایه داسې موږ روژه وخوړه حقه روژه چې خوري نو ډېر ګناهګار یې ولې خوري مه خوره حقه روژه که چې تا ته یقین او پته یې درته مسله دا ده یو سړی ولګېد میاشت یې ولیده حاکم وقت قاضي د هغه په فیصله ونه کړه د هغه په ګواهۍ باندې فیصله ونه کړه دې سړي له پکار ده دا چا چې میاشت لیدله دی به روژه نه شي که د ده په فیصله عمل ونه شو دی به بیا هم څه کوي روژه به نه شي چې تا میاشت ولیده قاضي ستا خبره ونه منله مثلا تا سره ګواه نو یو تن ګواهۍ باندې چې کله خبره داسې وه چې د یو کس ګواهي نه قبلېده تا سره دویم کس نشي ته وایي ما میاشت لیدله نو ستا په ګواهۍ باندې به اوس فیصله نه کېږي نو چې نه کېږي نو ته به ځان له روژه نه شې ځکه تا خو میاشت لیدله فل واقعه تا میاشت څه کړله لیدل دی نو د دې وجې نه ایاما معدودات یو څو ورځې د شمار دي فمن کان منکم مریضا هغه څوک چې وي منکم ستاسو نه مریضا بیمار او علی سفر یا په سفر باندې فعدة من ایام اخر شمار دی من ایام اخر د ورځو نورو دغه ورځې به شمار کړي د هغې به څه کوي قضا به راګرځي فعدة من ایام اخر خو مسله دا ده چې قصر فی الصلاه دا واجب دی مانځه کې قصر کول په حالت د سفر کې دا واجب دی که یو سړی نه کوي ګنهګار مثلا د ماسپښین د مانځه ټیم دی ادی په سفر کې دی د ځان نه د وچې زبرګ جوړ کړلی پوره کوم زه خو نیمګړی نه کوم ځان له پوره مونځ کوم نو چې پوره کوي نو ګنهګار یي ځکه دې دی کې قصر راغلی د روژې متعلق قصر واجب نه دی ښه خبره دا ده چې تا ته د خوراک ټیم میلاویږي زړه دې نه خرابېږي نور څه مسله درته نشتي نو ښه دا ده چې ته روژه ونیسه نو سبا سهولت شته ګاډی هم ودرېږي او سهولت هم برابر دی نو ته داسې وکړه چې روژه ونیسه خو که ودې نه نیوه نو ګنهګار پې ودې نه نیوه نو ګنهګار پې نه چې روژه دې وخوړه سفر کې وي نو ډېره ښه ده خو ښه دا ده چې ته روژه ونیسي روژه ماته نه فعدة من ایام اخر وعلى الذین یطیقونه په هغه کسانو چې طاقت نه لري فدیة طعام مسکین فدیه ده خوراک د مسکین څوک وي دا آیت په باره د شیخ فانی کې دی بوډا دی ضعیفه دی یا ما وی چې هغه سړی دی ابن عباس صاحب وی مراد تینا هغه څوک دی چې هغه بیماري دایمي که ما نه بله یو سړي تپوس وکړو ما ته ډاکټر وایي چې ته روژې مناسه که ته نه شې نو تا ته به نقصان رسي ما یې چې ډاکټر درته ویلي نو روژه مناسه ته چې څومره بیمارې نو که ته روژه نه شي نو تا ته به نقصان رسي نو چې نقصان درته رسي لہذا روژه نیول نه دي پکار ډېر کله ته یو سړی راشي غبرګوني ته ووایه که روژې مناسه او نه دا خو زه نه سمه هیڅ چل نه کېږي ناڅاپه ته بیا داسې لکه د شوګر بیمار چې دی چې بالفرض اوبه نه څښي یا څه شی نه خوري نو د ده د ګردو د فیل کېدو خطره نو چې ډاکټر ورته ووایي
نو اوس منسه یا زنانه ده د پیو انتظام د ماشوم نشتی دا خوراک نه خوري نو پي نه راځي نو ماشوم ته وږي کېږي هغه دپاره څه انتظام دی هغې ته د شرع موافق اجازت دی چې کله ورته ډاکټر ووایي چې دا داسې مه کوه دویمه معنا عالمان د تفسیر کوي وعلى الذين پاک کسانو یطیقونه چې طاقت لري فدیه طعام مسکین فدیه دا خوراک د مسکین چې طاقت لري فدیه دا خوراک د مسکین علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه فرمایي یو سړی داسې و چې هغه روجم نیوی شوه د هغې توان طاقت یې هم و خو د دې روجې سره ماښام مالې فدیه ورکه یو دا ده چې مراد تېره سرسایي ده میاشت کې یو ځل سرسایي ده نو سرسایي ورکه سرسایي هغه ورکه یو مطلب دا دی دویم دا ده چې د ورځې روژه ونیسه نو ماښام چا باندې روژه ماتې وکړه روژه ماتې دا نه ده صحابي وایي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک وفرمایل چا چې چا باندې روژه ماتې وکړه نو هغه ته به د روژې مکمل اجر او ثواب ملاویږي او د هغه ثواب کې به کمی نه راځي نو صحابي ورته وویل الله رسوله زمون خو دومره وس نشته چې موږ روژه ماتې وکړو وی اگر که د کجوري یو ټوټه ولې نه یو پګړه ولې نه د شملو د اوبو ګوټ ولې نه او په هغه روژه ماتې وکړه نو الله به تعالی سره کوي اجر او ثواب به راکړي اجر او ثواب به ورته د دې ملاویږي فدیه طعام مسکین فمن تطوع خیرا چا چې په خوشحالۍ سره وکړه نیکي نو دا به یې غوره ده د پاره وان تصوموا خیر لکم ادا روژه نیول ستاسو دا غوره دي ستاسو دپاره ان کنتم تعلمون که چېرته تاسو پوهېږئ ان تصوموا خیر لکم دا روژه نیول ستاسو دا غوره دي ستاسو دپاره که چېرته تاسو پوهېږئ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن رمضان المبارک ته فضیلت او غوروالی پس حاصل لی الله پاک په دې کې قرآن کریم نازل کړ دی د قرآن د نزول په وجه دا میاشت ده انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر شپه د قدر چې ده دا دقه د رمضان المبارک په اخري عشره کې ده اخري عشره کې دا شپه ده شهر رمضان الذي میاشت د رمضان هغه ده انزل فيه القرآن چې نازل کړی شو دی په دې کې قرآن هدن هدایت دی للناس دپاره د خلکو وبینات من الهدى واضح دلایل دی من الهدى د هدایت نه والفرقان جدایي راویستونکی په منځ د حق او د باطل کې هدایت دی دپاره د خلکو راځنې پکې وایي هدایت نشته قرآن ته وایي چېرته قرآن باندې خو هدایت نه راځي نو لکه د خدای بنده چې په قرآن هدایت نه راځي نو بل به څه شي راځي هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان وبینات واضح من الهدى د هدایتنا والفرقان جدایي راویستونکی په منځ د حق او د باطل کې فمن شهد منکم الشهر هغه څوک چې حاضر شو منکم ستاسو نه الشهر دې میاشتې ده فلیصموا نو دې دې څه وکړي روژه دې ونیسي څوک چې حاضر شو دې میاشتې ته عاقل دی بالغ دی دې میاشتې ته حاضر شو نو څه به کوي روژه به نیسي بالغ دی نو روژه به نیسي فلیصموا نو روژه دې نیسي ومن کان مریضا هغه څوک چې وي مریضا بیمار او علی سفر یا په سفر باندې فعدة من ایام اخر نشمار دی من ایام اخر د ورځو نورو دا ورځې چې دي دا به واړئ دې پسې به نورې ورځې هغه شماري فعدة من ایام اخر یرید الله بكم اليسر اراده کوي الله پاک تاسو سره اليسر د اسانتیا ولا یرید بكم العسر او اراده نه کوي په تاسو باندې د سختیا اول رحلت کې دا سوا روژه به یې شینیوه نو ماښام به یې روژه ونیوه ماته به یې کړه نو بیا به یې د روژه ماتې نه پس د خوب نه پس به بیا څه شی نشو خوړی خوب نه پس به بیا څه شی نشو خوړی یرید الله بكم اليسر
ولا یرید بكم العسر الله تاسو سره سانتیا اراده کوي یا د سختیا اراده نه کوي دینداري کې ټول په ټول اساني ده په بی دینای کې ټول په ټوله سختی ده دینداری کوي نو اساني ده وعده کوا په اسانه باندې کی کوژدنی کوا نو په اسانه کی نو کدا نه نو بیا ګورا بیا په ټوله سختی هر ټیم به سختی وادم په سخته کوژدنم په سخته په لکو روپۍ لګي یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ابن کثیر د دې آیت لاندې لیکلي دینداري کې ټول اساني ده په بی دیني کې ټول ساده سختي ده ولتکملوا العدة ادي لپاره چې تاسو پورا کشمیر ولتکبروا الله على ما هداكم او لوی بیان کوي د الله علامه په طریقه باندې هداكم چې تاسو ته خودنه کړل ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون اخامخا چې تاسو شکر وباسئ د الله شکر وباسا ولتكبروا الله على ما هداكم ګورئ على ما هداكم ویل دي چې تاسو ته الله په کومه طریقه ویل دي د دیو جنا اذکارو کې چې څومره خبرې دي نو دا به علی چې کله د الله د طرف نه په څه طریقه باندې الله ویلي په هغه طریقه باندې ولتکبروا الله على ما هداكم چې لوی بیان کوي د الله په هغه طریقه چې خودنه کړل تاسو ته ولعلکم تشکرون خامخا چې تاسو شکر وباسئ لعلکم تشکرون خامخا چې تاسو وباسئ شکر وباسئ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان ربطم د مخی سره داده مخی امور سیاسیو نو ذکر د روجه کوي چې هغه سبب د تقرب دی الله ته نږدې کېدل نو حدیث پاک کې راځي اسرع الدعاء اجابه عند الافطار د روزماتي په ټیم کې د الله دربار کې دعا قبلي اسرع الدعاء ډیر زر قبلې دن کې دعا اجابتن په قبلې دو سره عند الافطار په وخت سکی د روزماتي کې فکان صوم باعثا روزه باعث د دې لپاره اي يدعو الله اي يدعو الانسان من الله حوائجه چې انسان د الله دربار کې خپل حاجتونه پیش مصیبتونه تکلیف سخت د الله دربار ته پیش کی سبب د نزول عالمان د تفصیل لیکي اصل کې قوم راغه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک څنګه تاسو ته کو یا قریب ربنا فنناجی ام بعید فننادی آیا زمونږ رب نږدې دی چې موږ ور سره پټي پټي خبرې وکړو فنناجی سرګوشي ور سره وکړو ځان لو ته پټ خپل رازونه ویو ام بعید یا کلری دی فننادی سچرو کو بزور او تاواز ربنا قریب فنناجی ام بعید فننادی یا کنيز دی نو چې موږ تاسو کو پرورو سره خبرې وکاو کلری نو چې موږ تاسو یو بزور او تو دا اصل کې یو قوم راغی قرطبی د آیت لاندې لیکلی نو فنزلت الايه الله پاک آیت نازل سوي اذا سالك عبادي کلا چې سوال کوي تا نه بندگان زما عني په بار دما کې فإني قريب یقینا زنیز دیما فإني قريب زنیز دیما القرب من المتشابهات قرب د متشابهات نه دی نؤمن بظاهری موږ د هغې په ظاهر ایمان راوړو کیفیت نه وي چې څنګه نږدې دی موږ په هغې نه پوهېږو یا قریب بالاجابت نږدې دی الله د دعاګانو په قبلولو الله دعا څه کوي زر قبلوي دعا قبلوي یا قریب من الاولیاء بالافضال والانعام الله نږدې خپل ملګرو ته پس باندې الله ومن رحمتنا علیه الله په فضل کوي الله په څه کوي
فضل پی فإنی قریب زسیمان از دیما. نو مطلب دا شو ثم قریب فائدتانی، بیا دا قریب دو فائدی دی. یو ان اللہ قریب، اللہ نزدې دی، نو فلا حاجت الى التوسل بالزوات، نو نشتر اللہ تا توسل پا زوات فاضلہ سرا. اللہ تا دا ذات فاضلہ زوات فاضلہ داغی توسل او وسیله لټول دا نشته. الله نږدې دی کنه، نو ګورئ چې کله نږدې نو بیا غي کې وسیلې پیش کول دا ټیک نه دي. دویم قریب نږدې دی، فلا حاجت الى الذکر بالجار، الله نږدې دی نو حاجت ته نشته، ضرورت نشته، په زور او ته چغې وهل نشته. ځکه باری تعالی څه دی نږدې دی، باری تعالی نږدې دی. هلکه ته جماعت کې ناست یې او پرور ورو ذکر کوي نو الله ستا آواز څه کوي اوري. په زوره چغو وهلو ته ضرورت نشته، په زوره چغو وهلو ته ضرورت نشته. اذا سالک عبادی انی فانی قریب، کله چې تپوس کوي ستانه بندگان زما انی په باره زما کې فانی قریب زه نږدې یم. د دې وجې نه فقها لیکي ذکر بالجار بدعتون، دا بدعت دی. په زور آوازونه او چغې وباسي نو دا بدعت دی. دا په زوره ذکر چې دی دا څه دی، دا بدعت دی. ولې په زوره چغې وباسي؟ څه وایي؟ په زوره ذکر چې دی نو دا څه دی، دا بدعت دی. نه ده په کار په زوره ذکر کول. فلیستجیبوا لی، او دا شانت مولا علی قاری رحمت الله علیه لیکي رفع الصوت بالذکر فيما سوى الموارد الشرعیه بدعت. رفع الصوت بالذکر، رفع الصوت په زور آوار په ذکر باندې سوا دغه موارد شرعیونه دا بدعت دی. تا غزه پر خو دی الکه چې کم ځای کې اغي یو نس پر راغله نو بس هغه ځای باندې په زور ذکر کولای شي او دا غین علاوه نور باندې په زور ذکر نشي کولای. اجیبو دعوت الداعی، دعا قبلهم د دعا کوونکی دادان، کله چې دې مان غوښته کوي ماته आवाज کوي. اجیبو قبلهم، دعا د دعا کوونکی دادان، کله چې دې مان غوښته کوي ماته आवाज کوي. فلیستجیبوا لی، فلیستجیبوا نو قبولتیا دیو کی لی زما، ولیؤمنو بی او یقین دیو کی پما بانی، دے دی زما قبولتیاو پی زما خبر دیو منی. فلیستجیبوا لی ولیؤمنو بی لعلهم یرشدون، خامخا چی دے چشی، خامخا چی دے شاید چی دے پورا پیدایت شی. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ خامخا دوی چې دی يرشدون پیدایت شي. احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. اوس ګورئ مسائل د روزې ټول بیانې. قرآن دسی عجیبه او ناشنا کتاب دی چې کله په یو مسله راشي نو د هغې مکمل وضاحت کوي. اوس سړی روژه نیسي نو آیا د کور ولو سره د شپې ټایم کې میلاوېدی شي او که نشي میلاوېدی نو دا جایز ده. احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم، د شپې کورواله دا جایز دی چې دی څوکي دی د خپل کور والا سره میلاویږي نو هغه ټایم کې دی میلاوېدی شي. ځکه ما وی اول کې داسې وه چې منه وه، ځکه د روژه ماتې نه پس به بیا چې کله سړی وده شو نو هغه به بیا داسې کوروالی دا به یې نشو کولی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه داسې شو وه، راغې جړلې وې د الله رسوله ما خو داسې کار وکړو داسې عمل را نشی دی. نو الله پاک آیت نازل کو احل لکم لیلة الصیام
حلال دی ستاسو دپاره په شپه د روژه کې الرفث الی نسائکم الرفث الی نسائکم ان ازدواله زنانو خپلو ته پټي خبرې د راز خبره الرفث الی نسائکم هن لباس لکم وانتم لباس لهن هن لباس لکم دا دی لباس جامه ستاسو دپاره اتاسو یې جامه د دوی دپاره ماوی عمر رضی الله تعالی عنہ خپل کور والا څنګ ته راغی صلی العشاء فلما اغتسل اخذ يبكي نو دې داسې شو چې غسل وکړو او جړلې او د دې چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لای خبر ورکو نو الله پاک د آیات نازل کو رفث سمانه دا رفث ویل کیږي کل ما یطلب الرجل من المرأه هر هغه چې طلب کوي سړی د زنانه نه کنایه ده د جماعه به حجاب کېدو ته ویل کیږي احل لكم ليله الصيام الرفث هن لباس لكم دا جامه ستاسو دپاره دا زنانه ستا دپاره جامه ده وانتم لباس لهن اتاسو یې جامه د دوی دپاره لکثرت امتزاجهم قولا وفعلا د ډیر زیات نزدېکت د وجنه قولا او فعلا الکه پټ او بربنډه ټوله صحیح دای شریک وي قولا وفعلا د دې وجنه لباس کوي یا تاسو سکون حاصلوي دوی دپاره یا سترکم فیجوز ان یکون کل واحد منهما سترا لصاحبه عما لا يحل كما جاء في الحديث لکه څنګه چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي من تزوج فقد احرز ثلث دینه چا چې نکاح کو نو د دوه حصې دین خپل محفوظ کو ثلث دینه درې حصې دین دی نو د دوه حصې دین څخه محفوظ کو انن دې په دې لګیا دی له ورګه د نوکری نه شي د نوکری نه شي دا چته واده کې ګیره کې سپینډه کې ولګي دی واده نه کوي واده لا نه کوي دا شانت جنکی داغي عمروم دومره شي او ورکې نه څوک په سامان پسې چیرې دې له دومره سامان کول غوړی دا نه اولی ته هغه کار کوي چې هغه د شرع نه خلاف دی دې سره به د ایمان څه کېږي محفوظ به ساتل کېږي چې کله دا ودونه نه وي بیا به دا کسې ګډې وډې دا بیا دغه شاني نو دی به ټول عمر هغه چې وګوري نو هغه به څلېښتو کالو ته رسېدلی 15 کالو ته دی لا ورګوي دی ماسټر شی نه دی نو ماسټر شی لا نه دی نو هغه له واده ولم نه کوي چې وګوري سپینډه کې به ګراخېږي بیا چې کله هغه شپېته کالو هغه وړوکی لاس نه نیولی دا زما د سپینې ګیرې ته په توره ګیره کې خو دا واده نه کوم توره ګیره کې واده نه کوو چې سپینه ګیره شول اوس دې واده وکړو دغه هم بېلیګر مولانا صاحب هم وایي جنۍ هم نه ورکوي چې کله هغه بیا وسمه لګول شروع کړي په دې سر باندې له پاسه نو دی بیا هغې ته ورکوي وسمه سړي ته چې ګورې بیا ټول عمر له کوکا کولا رالي به دې ګیره مږي کوکا-کولا رالی به دې ګیره مږي شی په مخه سپینېږي دی تورئ اولې دا کار کوي چې د نکاح قابل شو نکاح له وکړه واده له وکړه دې سره به په معاشره کې بدامني ختمه شي دومره غټ ټاپوړه موبایل دې ورکړی او هغه ټوله شپه لګیا یې موبایل ګوري اوس خو پکې هوایي جهازونه الوځي موبایل یې ګوري نو چې دا موبایل ګوري دا دې له ټوله شپې له ورکړلی هغه ټوله شپه موبایل ګوري نو بیا به هغه دا پیسې کوي نو دا بیا ګډې وډې کوي که نه نو که چېرته داسې نه وی د دین د د ایمان دا به محفوظ شي په دې باندې دا به په دې محفوظ شي چې دې نکاح له وکړه واده له وکړه په صحیح طریقه له کوژدنه وکړه انشاءالله دا دې سره به د ایمان څه شي محفوظ به پاتې شي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي من
من تزوج فقد احرز ثلث دینه. معالم التنزیل هم ذکر کړل، تفسیر سراج المنیر هم نقل کړل چې خپل ایمان سکو محفوظ وساتو. نو منګ او تاسو جو ګورو نو د بدامنۍ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی چې څوک یا معاشر الشباب، اے د ځوانانو ټولګیا، تاسو باندې نکاح کولی، اوس که نکاح نشي کولای نو علیک بالصوم، پتا باندې سده روزه نیولې، فإنه له وجاء، دا خو نفس ته کوي، نو روزه په ونسا، نو روزه په کم ځای نسی، روزه په نه نسی او غیر شرعي اعمال افعال په هن لباس لكم، تاسو یې جامه د دوی لپاره او دوی جامه یې تاسو لپاره.